تاسو په عاجزۍ سره هم هغه الله بلئ، عاجزي خپله ښکاره کوئ او الله ته چغې شروع کوئ، او په پټه سره په زړه کې هم په اخلاص سره هغه الله بیا بلئ. نو ظلمات دلته کې ظلمات دا تیارو ته ویل شي، تیارې جمع راوړي دي. ظلمات دا د ظلمتون جمع ده، دا د تیارو جمع ده، تیارې. نو د دې نه ظاهري تیارې هم کېدی شي، د شپې تیاره، د سمندر د چپو تیاره، د وریځې تیاره، د ګرد او غبار تیاره. نو د دې وجې نه چې کوم دي ظلمات دا جمع راوړي دي. خو جمهور مفسرین وایي چې دلته د ظلمات نه چې کوم دی مراد مصیبتونه دي، تکلیفونه دي، عامې تیارې ته مراد نه دي. جمهور وایي چې د دې نه مراد تکلیفونه دي، مصائب دي، سخت دي. نو تکلیفونه دي مراد دي. نو که په سمندر کې تاسو باندې تکلیف راشي نو هم هغه الله بلئ، او که په وچه در باندې تکلیف راشي نو هم هغه الله بلئ. د ابو جهل زوی عکرمه چې کله مکه مکرمه فتح شوله او رسول الله صلی الله علیه وسلم او مسلمانان مکه مکرمه ته داخل شو، مسلمانانو اعلان وکړ، اے د مکه خلکو، څوک چې مسلمانېږي، کافران یې، مشرکان یې، مسلمانېږي، ایمان قبلوي، ایمان راوړی نو هغه پاتې شي، او څوک چې ایمان نه قبلوي، جنګ کول غواړي نو موږ سره جنګ وکړي. نو عکرمه دا د ابو جهل زوی و، د وی چې نه زه ایمان راوړم او نه ستاسو سره د جنګ طاقت لرلی شم. نو دی وتښتېد، د مکې مکرمې نه ووت، لاړو د سمندر غاړې ته، او چې کله د سمندر غاړې ته ور ورسېدو کښتۍ ته وخت، کښتۍ روانه شوله. چې کله دا کښتۍ د سمندر د منځ ته شوله او دا کښتۍ د ګډو وډو چپو راواغېستله، نو پکې دننه مشرکان نور هم ناست وو، هغوی ټولو چې کوم دی لات او منات او غزا او نیلا د خپلو بوتانو د چې کوم دی چغې شروع کړې. نو د کښتۍ هغه مانکې چې دی هغه ورته وی لات او منات او غزا ته چغې مه وهئ، رب محمد ته چغې ووهئ. د محمد صلی الله علیه وسلم چې کوم رب دی هغه ته چغې ووهئ. دلته کې د لات او د منات او د غزا د هغې چغې کار نه کوي، دلته صرف د رب محمد چغه کار کوي چې الله ته چغه ووهئ. نو هغه ټول په یو ځای باندې الله طرف ته متوجه شو. چې کله متوجه شو، الله پاک جل جلاله طوفان ختم کو او کښتۍ سي شو، روانه شو په سمندر کې. د عکرمه د کښتۍ د مانکي ته وی داسې کار وکړه چې ما کوز کړه، سمندر غاړې ته ما بوزه، ما کوز کړه. هغه ورته ولې؟ نو هغه وی زه خو د مکې نه په دې وجه راتښتېدم چې ما وی زه صرف یو الله نه منم، زه سره نور خدایان منم. نو چې دا زمونږ د خدایان د لات او منات او غزا دی دلته کې کار نشي ورکولی، نو زه بیا راتښتېدم مثلا، خو لړ به شم او د رب محمد باندې به ایمان راوړم او مسلمان به شم. نو عکرمه د هغه ځای نه چې کوم دی را روان شو او بیا ورسره دا خبره هم وکړله چې د الله پیغمبر ډېر ښکلي اخلاق وله الله ورکړي دي، ما به معاف کړي. نبي علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې پته ولګېدله چې عکرمه را روان دی او ایمان راوړي. نبي علیه السلام صحابه ته وویل چې دې راځي ایمان راوړي، خو د عکرمه په مخ کې به د ابو جهل بد نه وایي، ځکه د هغه پلار دی چې به خامخا خفه کېږي، نو د هغه په مخ کې به د ابو جهل بد نه وایي. نو هغه هلته کې د کښتۍ نه راکوز شو، راغی بیا ایمان یې راوړ. نو چې کله انسان باندې تکلیف راشي او د ټولې واسطې ختم شي، دکه ټیم کې بیا چې حقیقي الله دی زموږ اساس د ټولو یو رب دی، هغه رب ته بیا انسان چغوي. او په کار هم دا ده چې په سخته کې هم الله طرف ته انسان متوجه شي او په راته کې هم الله طرف ته متوجه شي. په سخته کې به هم الله ته چې کوم دی جاړو او په راته کې به هم د الله پاک جل شانه شکر ادا کوو. حدیث مبارک کې راځي چې کوم انسان دی پر راته کې چې کوم دی الله پاک یاد کی، په خوشحالۍ کې الله یاد کی، نو چې کله د باندې سخت راشي او دی بیا الله ته چغه کوي، نو فرشتي وایي یا الله پاک ډېر اشنا آواز دی چې د کمزوري بنده دی او الله فوراً مدد وفرمایي. او چې کله انسان پر راته کې الله نه یادي او په سخته کې دی الله یاد کی، نو فرشتي وایي څنګه ناشنا آواز ده، خو موږ نه پېژنو. نو په سخته کې به الله پاک یادوي. څومره سخته انسان باندې راشي بل څوک نشي لرې کولی، یو الله به یې لرې کړي. البته څومره اسباب چې دي نو دا د الله نعمت ګڼل استعمالول، خو د اسبابو په حیثیت سره استعمالول چې دا اسباب دي جوړي به مې الله، خدا د الله نعمت دی الله را لېږلي دي استعمالوم. انسان بیمار شي نو دوايي به خامخا کوي، په دې نیت باندې به کېږي چې دا الله موږ دپاره یو نعمت را لېږلی دی او د الله د نعمت شکریه دا ده چې هغه نعمت صحیح طریقې سره استعمال شي. نو استعمالو به اسباب او نتیجه به په الله باندې پرېږدي. یو کس بیمارو
ډېر سخت بیمارو ډاکټرانو باندې وګرځېدو نه ټیک کېدو ایوب نوم ایوب اخره کې چې کوم دی د شپې الله ته ودرېدو یا الله پاکه وي زما نوم ګورې ایوب دی خو ګورې زه ایوب علیه السلام نه یم دومره سخته چې را باندې راولې نو په ایوب علیه السلام خو د ډېرې سختې راوستې خو ستا پیغمبر و نو الله پاکه زه ګورې ایوب علیه السلام نه یم عام ایوب یم ستا یو عام چې کوم دی بنده یم امتي ما کمزور یم الله ما جوړ کړي د شپې الله ته وژړل چې سار شو په شپه شپه کې الله جوړ کړي نو سخت د انسان نه دا الله لرې کوي او الله طرف ته مونږ او تاسو رجوع کوو مشرکانو ته هم دا وایي چې تاسو الله طرف ته په سخته کې رجوع کوئ نو په راته کې ورته رجوع کوئ